بسم الله الرحمن الرحيم. عجب وقت نرى رزينا ومنتي الشروات وبذكران شيئا. فصل في المطلق والمقيد. ذهب أصحابنا إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز. مثاله في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فالمأمور به هو الغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب. وليس يبدأ من كتاب دویم فصل لے مخکینی فصل کی مرکزی خبری چوی مقصودی خبری اغا تعریف د خاصو لفظ وزیال معنی معلوم علی الانفراد لفظ وزیال مسمى معلوم علی الانفراد تم بار بار بیویو کنی یادویم یادی کی بتا دیو نمبر پسی مقصدی خبر تقسیم د خاصو در اقسام ہوتا خاص الفرد خاص النوع خاص الجنس او دریم نمبر اہم خبر بدا فصل کے اغا حکم د خاصو چی خاص نکم حکم ثابتی کی دغا حکم با قطعی وی عمل کول به واجب وی باغی معنی باقیدہ ساتل لازم وی په خبر واحد سره په قیاس سره باغی کی تغییرات نشي کولای دا خبریم کړی وی غنی مثالونه سره دی بیان کړی وی دریم مرکزی خبره به کی تعریف د عام سلورم عام تعریف سو لفظ ينتظم جمعا من المسميات ينتظم جمعا من الافراد من کتاب کی لکل شوی او بے اور بسی تقسیم دام و دو اقسام ہوتا یو مخصوص منه البعض دے یو غیر مخصوص منه البعض او تقسیم دام انتہائی ضروری دے ځکه د هر یو قسم ځان لزان له حکم دے د خاص تقسیم دومره نه دی ضروری لکه بشری کې د ټولو حکم یو دی د کم عام چی مخصوص منه البعض نه دی د هغې حکم د خاص په شان قطعی دی خبر واحد همدغه شان قیاس چې دا ظنیات دی په دیو سره باقی کسه تغییر نشي کولای په خصوص په حکم د خاص عام غیر مخصوص منه البعض کی او دویم نمبر مخصوص منه البعض عام دی دا عام ته ویل کیږي چې هغه نه بعضی افراد خاص شوی دي حکم دا و چې دا ظنی دی چې ظنی دی نو په ظنیات سره یعنی خبر واحد او په قیاس سره بده کی تغییرات کولای شي دا پرون تیر شوی وس فصل فی المطلق والمقید پدې فصل کې د خاص ته دوا اقسام بیان دي چې یو ته مطلق ویل کېږي یو ته مقید دا دویم فصل دی دا مطلق او مقید دا خاص اقسام دي کا مطلق هم خاص لفظ وی د خاص معنی لپاره وځي شوی مقید هم خاص لفظ وی خاص معنی لپاره وځي شوی نه دا خبره به روي نه دا مطلق او مقید په شریک اقسام د شادي خاص دي مثالونه روان دي یو باب کی تعریف کو چې مطلق چاته وي مقید چاته وي او دویم نمبر به د مطلق حکم بیان کو چې د مطلق حکم هم بیان کړو به تفریعات کو بس دغه سبق دی تعریف د مطلق تعریف د مقید او حکم د مطلق او دریم نمبر دغه باغی معنی تفریعات انتهایی آسان سبق دی تاسو سره متوجه شئ مطلق د اطلاق نه د اطلاق هغه لفظ ته لغت کې ویلی چا معنی چې هغه لفظ ته ویل کېږي لغتن چا معنی چې قید نه لګیدل اصطلاحی تعریف المطلق ویلی گئی هو المتعرض للذات نمی حسامی نے لکھے المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالاثبات ستعریف دے مولی سے المطلق هو المتعرض للذات چه ذات تا پیش کی گی ذات تا یعنی کم حکم راضی نو بذات مانی لے کی دا سی ہوئی چلتا ملحوظ چی مقصود ذات وی دون الصفات صفات بکی مقصود نہیں ہے لا بالنفی ولا بالاثبات نہ صفات پا نفی کے مقصود بھی مطلق کے نہ صفات پا اثبات کے مقصود بھی هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفی ولا بالاثبات ازم کو کنا مطلق چاہتا ہوئی چاہت دلالت پا ذات معنی کئی بغیر د لحاظ دا اوصاف ہونا لحاظ دا اوصاف بکی نہیں ساتل شوے نہ پا نفی کی دا اوصاف و لحاظ ساتل شوی ہو نہ پا اثبات کی
مقید چاہتا ہوئی هو المتعرض للذات مع الصفات، هو المتعرض للذات مع الصفات منها، ذاتم ملحوظ وی صفاتم د ذات کم وی هم ملحوظ وی، یعنی کہ نفی حکم لگی فذات او اثبات دوارو سره ذات او صفات دوارو سره تعلق وی، دغه شان دا اثبات هم دا تعلق د ذات سره وی او د صفات سره وی. دا می ذکر وکړه نو د خاص دو اقسام دی، یو مطلق دی یو مقید دی. دا خو تعریفونه وشول. دویم نمبر باس مونږ لدی حکم دی. مطلق څه حکم دی؟ حکم د مطلق دار ترڅو چې د مطلق په اطلاق عمل کې دی شو، یعنی د صفات او لحاظ د ساتو نه غیر په عمل کې دی شو، نو دغه مطلق به موږ مقید کوو نه په ظنیات سره، نه به په خبر واحد باندې ظنی کوو دا مقید کوو، او نه به په قیاس سره. به اورې مولوي صاحب دا ټول خبر هم په دې حکم دلاندې شروع کیږي. مطلق حکم سره زمونږ عام علما وایي تر څو چې د مطلق په اطلاق باندې عمل کېدلو، د مطلق په یعنی د قید د لحاظ ساتو نه غیر په هغې عمل کېدلو، نو عمل به پې کوو، مقید کوو به نه په خبر واحد سره به مقید کوو او نه به په قیاس سره. به مطلق حکم سره زمونږ عام علما وایي چې مطلق به په خپل اطلاق جاری، هغه به موږ نه مقید کوو په ظنیاتو، یعنی خبر واحد او په قیاس سره. ځه نه شو وګورئ ته عبارت فصل فی المطلق والمقید. دا فصل په مطلق او مقید کې ذهب اصحابنا، زمونږ اصحاب ذهاب کړي حنفیان یا دي احناف، الى ان دی خبر الى ان المطلق دی خبر ته چې مطلق چره من کتاب الله ومن السنة القولیه دوړ یو حکم دی، د کتاب الله مطلق او د سنت قولیه مطلق. اذا كان العمل باطلاقه، کله چې ممکن و عمل دغه په اطلاق معنی، یعنی قید تقید ته به ضرورت نو، فزیادت علیه نو زیادت کول په مطلق معنی څه مطلب، یعنی مطلق مقید کول، زیادت څه معنی ده؟ مقید کول د مطلق بخبر الواحد والقياس لا يجوز، په خبر واحد او په قیاس سره بجایز نوی. د دې وجه ذکر مولوی صاحب د مطلق کتاب الله نه چې کوم مطلق وي یا د سنت قولیه نه چې کوم مطلق وي هغه مقید کولای نشي په خبر واحد او په قیاس سره. دا ځکه تاسو ته معلومه ده خبر واحد او قیاس ظنی دي، ظنی دا سیده، او مطلق دا قسم د خاص دی او خاص قطعی، لہذا مطلق امت دی قطعی دی. دو مقدمی. دریم مولوی صاحب مطلق مقید کول دا نسخه ده، مطلق مقید کول کله کله ذات نسخه شي مکمل شي ختم شي، او کله کله چې مقید کی نو اطلاق ته نسخه کی، څه نسخه کی اطلاق. درې مقدمه شو، دوه خو مخکې وي، دا یو دا درې مفصله وي شولا چې مطلق مقید کول لا څه دي نسخه. ذکر کله نسخه په دوه قسمه، کله ذات مولا ختم کی او کله صرف وصف ختم کی، یعنی اطلاق ختم کی. دلته اطلاق ختمیږي. او څلورمه مقدمه را ده چې په ظنیات سره نسخه د قطعی شي نشي راوستلی، خبر واحد او قیاس ظنی. مطلق دا قطعی د ذکر هو قسم د شاده خاص. دریم په ظنی سره نسخه د قطعی نشي راوستلی. دې مسله دریم نمبر دا چې مطلق مقید کول نسخه ده، او څلورمه نتیجه ده په ظنیات سره یعنی په قیاس او په خبر واحد سره نسخه نشي کوله، یعنی مطلق مقید کوله نشي. که چاته شي خدا او کني ما خل اسانو مخکې راځي. مثاله فی قوله تعالی، اوس مثال اوري الله پاک په قران کې فرمایي ول مسلې زکی او داس کې نیت کول دا شرط دي کني دي. موږ حناف یو داس کې نیت کول شرط نه دي، کې وسړي غسل وکړو او نیت دا داس نه هم او داس کیږي. دې مسله پوه شئ، دې کې ګڼ دلایل دي طرفینو نه. نو ما تاسو خبره کړې وزمن کتاب والا صرف د مسلې د وضاحت د باره اختلاف ذکر کې اولان یو دلیل ذکر کی. دا مطلب نه چې نور دلایل نشته، خپل اصل په برابرۍ کا اصول دي کنه. نو او داس کې نیت شرط نه دی، موږ حناف وایي. یو دیو نمبر په او داس کې ترتیب شرط نه دی، چاول به مخینځي به باغې نه پس مټینځي، هغه نه پس به مسکه، هغه نه پس بخ پینځي، دا شرط نه دی. که چا مخ کې رستو کو خیر دی. دریم نمبر موالات پکې نه دي شرط. موالات ویل کېږي
چې یو مخ دی وینځلو نو د مخ وچېدو نه مخکې به مټی مینځي، هغې وچېدو نه مخکې به مسم کې، وچېدو نه مخکې به خپې مینځي. دا نه ده شرط. که مخ وچ شو بیا د لاسونه وینځل هم کافي ده، لاسونه وچ شوي مسه دې وکړه هم کافي ده. داسې نه چې سار دی اودس کړی مخ دې وینځلی بیا ماسپښین سره مټې وینځي، داسې نه. دومره رښتې دومره ټیم پکې نه دی معتبر. نو دا شرط نه دی ښه ده موالات. څلورم تسمیه، د اودس په شروع کې بسم الله ویل موږ حناف وایي شرط نه دی. په دې مسله پوه شول. او موږ دپاره دلیل الله په قرآن کې وایي فغسلوا وجوهکم، مخونه وینځئ. اودس شروع یې کړی فغسلوا وجوهکم. دلته اوس دې خبرې دا مطلق راغلی، فغسلوا تاسو وینځئ. غسل چې دی دا لفظ خاص دی، مطلق دی ویلې اوبه اړولو ته ویلې کېږي. نو فغسلوا کې غسل سره مطلق دی، څه قید مت پکې نشته دی. نه پکې د دې قید شته دی چې نیت وکړي ورله، نه پکې د دې قید شته دی چې ترتیب به یې پکې، نه پکې د دې قید ځکه وو راغلی که نه وایدیکم وو خو د ترتیب دپاره نه مطلق جمع دپاره نه پکې د موالات قید شته دی او نه پکې د تسمیې قید شته. په دې پوه شولئ. امام شافعي صاحب وایي نیت پکې شرط دی، وایي ځکه حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات، اعمالو دار مدار په چا دی؟ نو اودس هم یو عمل دی، لہذا دی کې به هم نیت وي. موږ وایي که ستا موږ ومنو په اودس کې نیت شرط کو نو غسل به مقید بالنیت شي. او د چا د وجې نه؟ خبر روایت د وجې نه. خبر روایت خو ظني دی، د ظني د وجې نه موږ مطلق مقید کو، او دا خو نسخه ده. ویلي مو که نه؟ دا ټیک نه دی. څوک وایي ترتیب شرط دی. نبی علیہ السلام امام مالک سے وایي مواظبت سره اودس ده، همیشګي سره نبی علیہ السلام ترتیب سره اودس کړی. اول مخ بیا لاسونه به مسه به خپې، ترتیب یې داسې کړی. بل یو سړي نه خپې پاتې شوي وچې، نبی علیہ السلام ته ویل اودس سره وکړه. نه دغه مثال دغه دلیل نه دی. بل لا يقبل الله الصلاة الا به وكان مرتبا. نبی علیہ السلام اودس وکړو، یو صحابي ته ولدسې اودس وکړه، ورته ویل دین غیر الله پاک مونږ نه قبلوي، او ترتیب پکې و. ګوره ترتیب شرط شوی. موږ کې شرط دی حدیث باندې عمل کو خبر واحد دی. نبی با مطلق مقید شي په خبر واحد معنی، او مطلق په خبر واحد معنی مقید کولای نشي. بل موالاتو کنه امام مالک سے وایي نبی علیہ السلام همیشه لپاره ترتیب پر لپسې او دس کړي موالاتو سره. خیال هم ده کنه. بلکې بل حدیث ویلې شور سره دلیل کې صحابه کسانو خپې ته وچې پاتې شولې پوندې. خیال هم ده کنه. دغه ده کنه موالاتو والا مثال فی قدم لمة بإعادة اللزوم. خپې پوندې ته وچې پاتې شولې نبی علیہ السلام ته او دس سره کوي. داسې ورته ویل صرف خپې مینځه بس کافي ده. موالات شر دی پر لپسې به وبسې وینځي، ټیم به اوښتې ول اوس مخ وینځه بیا لاسونه بیا مسه بیا خپې. او بعضې وایي تسمیه شر ده. حدیث کې راځي لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله، چا چې د الله نوم وانه اخیست اودس یې نه کېږي. نو وایي وضوء په اودس کې بسم الله هم شرط ده. موږ وایي قرآن کې ورسره بسم الله نشته دی. که ته بسم الله شرط کې نو مقید کې، او خبر روایت سره مطلق مقید کولی نشي. مولوی صاحب د مطلق حکم دا دی تر څو چې په هغې عمل کېږي په خبر واحد او په قیاس معنی مقید کولی نشي. وګورئ ورته لکشن مثالو فی قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم، مخونه وینځئ. فالمامور به چې دی په کوم شي چې امر شوی دی په دې آیات کې هو الغسل، هغه وینځل دی. غسل ټول بدن وینځلو ته ویلی کېږي، او غسل جز وینځلو ته ویلی کېږي. دلته د جز خبره ده، ښه مخ هغه وینځل دی علی الاطلاق، مطلق راغلی چې وینځئ. نه پکې قید د نیت شته، نه پکې قید د ترتیب شته، نه پکې د تسمیه شته. فلا یزاد علیه، نو په دې غسل باندې به زیادت نه کېږي. د څه شرط نیتی، د نیت د شرط زیادت به نه کېږي. و ترتیب شرط، ترتیب پکې شرط کول د دې زیادت به نه کېږي. والموالات زیادت به نه کېږي، د تسمیه زیادت به نه کېږي چې دا پکې شرط شي. د څه د وجې نه؟ بالخبر، د خبر د وجې نه. دا به نه کوو ښه. ولكن يعمل بالخبر على وجه. مولوی صاحب داسې به کوو چې په دې
مطلق معنی عمل راشي او په خبر معنی عمل راشي. هغه به څنګه هم وای دا نیت چې دی دغه شان ترتیب موالات تسمیه دا د خبر واحد د وجه نه صرف او صرف سنت دی، خاصه دی سنت، ولكن يعمل بالخبر لیکن عمل به کولای شي په خبر معنی علا وجه په داسې انداز به په خبر عمل کو لا يتغير به حکم الكتاب چې د کتاب حکم وسه متغیر نشي، یعنی مطلق مقید نشي. فيقال نو ویل بشي چې الغسل مطلق فرض، مطلق غسل فرض دی ځکه فغسلوا وجوهکم د قرآن د آیات د وجنه. هغه مطلق د مطلق خاص یو خاص حکم قطعی لہذا فرضیت به ثابت شي. بحکم الكتاب والنیة سنة او نیت سنت دی بحکم الخبر د خبر د وجنه. وكذلك قلنا في قوله تعالى الزانية والزاني، په دې مخکې مثال پوه شولې مخکې راځي به اما هغه حکم باندې تفرید موږ ویلو چې مطلق دا حکم قسم د خاص ته او خاص قطعی لہذا مطلق ام قطعی دی مقید کې به په خبر واحد چې زونی دی یا په قیاس چې زونی دی نه په دې باندې به نقد مقید کې لازم ویلو کنه. مولوی صاحب یو سړی چې زنا وکړي غیر شادي شوی دی هغه حکم موږ د احناف په نظم باندې دار قرآن نه ثابت دی چې سل کوړې به وهي بس، او قرآن کې مدقه شان راغلی الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، نور څه شته نو فجلدوا مطلق دی مطلق قید پکې بل څه نشته. امام شافعي صاحب وایي چا چې غیر شادي شوی سړی زنا وکړله لس سو کوړې به وهي هغه سره سره به د وطن نه به شړیم. او حکمت په کې دار چې کداغه سړی چا لیدلو خلکو ته به زنا را یادېږي او زنا خو بد عمل دی نو بس وی شړوي من وته. او دلیل د امام شافعي صاحب لپاره هغه حدیث خبر روایت دی نبی علیہ السلام وایي چې البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، غیر شادي شده چې غیر شادي شده سره زنا وکي نسو کوړې بم یو وطن نشړل به هم وي، دا خبر روایت دی. من وایو مولوی صاحب خبر روایت زونی دی او مطلق به نه مقید کو، هغه مطلق چې کوم د کتاب الله نه الته مطلق راغلی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، قید مت به نشته د وطن د شړو. اوس کوم دی خبر روایت د وجنه به قید ولګو نو خبر روایت د وجنه به مطلق مقید شي او دا جایز نه ده. وایي شي ما تاسو ویلي ګوره دلته ګڼ دلایل موږ سنور مشترک امام شافعي سره مشترک خو اصل د برابرو د بار امدا کافی ده. وکذالک قلنا همدغه شان موږ وایو څنګه چې مخکې ویل مطلق به خبر روایت نه مقید کړي دغه شان دلته وایو فی قوله تعالی الزانیة والزانی زانیه خزا او زانی سړی فجلدو دا ځکه چا کافی کې ویلې مشکل زیاده غا علی شریط تفسیر په اقسامو کې دا پنځه سورتونه ذکر کړي دا په کې د رفع وجوبي قسم د اخیری قسم رفع کې وجوبي الزانیه بمرفوع ښه الان کې مخ کې اولنی سورته دا ذکر کړي کله چې دا امر نه مخ کې اسم ظاهر راشي امر یا نه نه مخ کې دلته نصب او رفع کې جواز دی دلته وی وجوبي دی ویل دوه قول ذکر کړي په دې چې دا ول دلته رفع ولي وجوبي ده. الزانیه والزانی الزانیه والزانیه نشویله فجلدوا كل واحد هو هي هر واحد منهما دوالنا 100 الجلدة سل کوړي وای. ان الله تعالی ان الكتاب دغه دلته ور ان الكتاب چې دی جعل جلد 100 حدا ګرځولې دي سل کوړي حد ګرځولې دي زنا د پاره فلا يزاد عليه التغريب نبذ تولې شي په دې معنی په دې حد معنی تغریب ویل کیږي وتن نشل الله بن زيتي کو حدن چې دغه حد شي ام حد تقریبا مصرحات شي او دا ولی په زيته لقول السلام د وجنه البکر بالبکر جلد 100 غیر شادي شده شي بالبکر غیر شادي شده سره زنا وکینو جلد 100 یو بسل کوړي وي او تقریبا عامن بلبا وتن نشر لمي دا څه باندې کو بلکې با مطلق معنی کوم چې د کتاب الله نه د پاغي به عمل کو داس او په دې خبر به عمل کو په دې خبر به داس عمل کو چې پاغي کی تغییر رانه شي. نو موږ وایي مولوی صاحب حد چې هغه صرف او صرف 100 کوړي دي
پاتې شول د وطن نه شړل دا حد حصہ نه ده، دا سیاستن دی. او علت ولا منګ ویلو چې خلک به نه زنا به ور یادېږي وته بس وې شړه. بل چې څوک یو بیر پیادت شو کنه نه به بار بار کینو خلک هم ځان څخه خراب کی. دې خبره پوهیږي کنه وې شړې وای. او دا حد ځکه نه دی چې عمر زنو یو کس وشړو امیہ ابن خلف هغه لاړې بیل ته هرقل بادشاہ او دغه سر مرګره شو مرتد شو. به قسم خړو به څوک نه شړم وای. نو که حد وی عمر زنو به تغیرات کولې شو چې نور به دا حد دغه قسم نه وي. حد کې څوک تغیرات نشي کولای حدود کې. عمر زنو به مو نور به نه شړم پته ولګي دا حادثه نه ده. خیرم ده کنه به کو دي شړل به خو ته یو جنای د جنای وکړه وی شړه چې و دې شړل به خو پوره قصه الته به د خوراک سکاک د زیت بندوبست نه هم دغه لوبه وکینو. وګورئ ښه بل یعمل بالخبر بلکہ عمل به خبر کول شي علاوه جن بدا سي انداز اي تغیر بين حكم الكتاب شي متغیر نشي بدغه خبر باندې د عمل کول په جمع شي متغیر نشي حکم د کتاب فيكون من دا سي وایو مليسي چې ویبا الجلد حدا شرعيا جلب حد شرعي بحكم الكتاب د وجنا والتغريب چې شرل مشروعا دا به مشروع وي خو سیاستنا بحكم الخبر د وجنا وكذلك قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وليس بسان دي کنه. بل مثال واوري من ویلو چې مطلق په ترڅو چې ممکنه و چې دا په خپل اطلاق جاری شي په خبر واحد او قیاس چې ظنیات دی په دې باندې مقید کو دا ویلی کنه. مسله دار چې طواف کول من حناب بنز طواف د پاره نیت نه ده شرط دا وضو ما طواف د پاره وضو نه ده شرط که چا طواف به وضو وکړو طواف کیږي ور سره به دم مکی دم به ور کوي. امام شافعی سے وایي چې طواف ته په حدیث هغه مسله دار چې طواف بغیر د اودس نه کیږي او دا سوال شرط دی. وای ځکه حدیث کې طواف ته صلات ویلې دی وای طواف منځ دی نو منځ کې اودس شرط دی کنه لہذا طواف کې به هم اودس شرط وي. وای نه شولې بي نو طواف من حناف وی بغیر اودس ولا شرط نه دی. شافعی وی اودس ولا شرط دی. شافعی چې کوم دلیل پیش کوي باقي کې مطلق په خبر واحد سره مقید کیږي او دا جایز نه ده. لکه قران کې الله وی وليطوفوا تاسو طواف وکړئ بالبيت العتيق مطلق راغلی وليطوفوا مطلق دی کا امر دی قید مت پکې نشته امر خاصی خاص معنی ده کنه بیتم خاص دی او ته نو دا اوس مطلق دی او ته به قید لګي چې طواف هغه طواف چې مقید بالوضو وي او دا قید پکې بچا معنی لګي خبر روایت سره او خبر روایت سره مطلق مقید کول ټیک نه دی پیږي بلکې په دوړو به عمل وکړو. مطلق طواف بد وليطوفوا د وجنا جایز شي طواف چې څوک کی جایز کیږي ما او خبر د وجنا چې طواف چې کوم دی دا صلات بغیر د وضو نه کیږي لہذا طواف هم بغیر د وضو دې خبر د وجنا به مونږ مولوی صاحب کې چا یعنی واجب به کو واجب وضو به ورل څکو کچا وضو پرې خدلا دم په لازم راځي. وګورئ وكذلك قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق تاسو طواف کوي د بیت چې کعبه ده العتيق معنا چې آزاد دي آزاد ظالمانو د خرابېدون آزاد دي څوک نشي خرابوله. یا عتیق معنا قدیم ښه زوړ دی ټول کې اول دا جوړ شوی مطلق نه مطلق دی په مسمى طواف کې وليطوفوا طواف دی کنه طواف یو خاص معنی لري هغه ګر چپیره کعبه نه تاوید الخاص معنی لري. فلا يزاد عليه شرط الوضوء نشي به زیاتې دی بدی باندې د وضو شرط به نه زیاتېږي بالخبر د خبر د وجنا بل يعمل بلکې عمل بکیږي به په خبر معنی علاوه جن په داسې انداز به خبر عمل کو اي تغیر به چې متغیر نشي په دغه طریقې د خبر د عمل کولو سره حکم د کتاب څنګه به ان يكون مطلق الثواب فرضا مطلق ثواب فرض شي به حکم الكتاب د وجنا والوضو چې دا واجب شي به حکم الخبر د وجنا نو چې واجب شولا په واجب پر خودو باندې خدام په کاری کنه په حج په احکاماتو کې نو فیجبر النقصان هغه نقصان چې کوم راتللو د اودس د نشوالي د وجنه چې طواف وکاو د سینو نقصان را لکنه
کله دا سلاړې د خیر سره تواب هم کول او دا سماتېدل انسان دی کنه په دغه ځای کې بیر دې ډاری کو داس لځي چې دا سم کو واپس راځي ماغه نه شروع کوي کوم کې چې مات شوی زورین د چې به او تواب د سره کار به د کوچی نه کوي کار به د سره نو نقصان جبیره بکیږي نقصان تیراله او د سینو جبیره دار چې دم باور کی بترک فیجبر النقصان نو جبیره پټي بلکیږي دا نقصان کم نقصان چې کم لازم شوی دی بترک الوضو د وجنه کم وضو الواجبی کم واجب وضو وکا څنګه به نقصان پټي به څنګه کیږي بدم بدم سره وکذالک قوله تعالی ټیم خوشته کنه آسان دیکھا ورکو مار راکین ملي سے بل مثال تو ګوري اما غشان دی الله په قران کې وای ورکو رکوع کوي د رکوع کوونکو سره رکوع کوي رکوع یو مطلق لفظ دی خاص لفظ دی یو خاص معنی لري ټیټیدل دیکھے څه قید میں نشتره چې تعدیل دی بکی وی تعدیل قید میں بس مطلق رغلی رکوع کې ټیټ شي امام شافعی او امام یوسف سے وای رکوع کې تعدیل هم شرط دی که تعدیل پکې نو دا رکوع سره کیږي نه تعدیل پکې فرض دی فرض که چا رکوع کړه او صحیح رکوع ونه کړه برابر نشو دا رکوع نه کیږي هغه د بار حدیث دلیل دی خبر روایت دی امون وای چې نه قرآن کې خو الله بس مطلق ویلی ورکو رکوع وکي قید مت پکې نشتا اوس کچره د تعدیل قید پکې د خبر واحد د وجنه ولګو نو مطلق به خبر واحد د وجنه مقید شي بلکې مطلق به عمل کو مقید خبر واحد معنی به کو مطلق معنی مطلق رکوع فرض تعدیل واجب دی وګورئ آسان نه دی څه وکذالک قوله تعالی ورکو مار راکعين رکوع کوي د رکوع کوونکو په مرګرتیا کې مطلق دی فی مسمى الرکوع د رکوع چې کوم مسما ده او هو المیلان عن الاستواء اشکی لیکلی هغه مایل کېدل د برابر نه مایل کېدل یعنی راټیټېدل فلا یزاد علیه نو بده بنه زیتیږي شرط التعدیل تعدیل به بنه زیته چې تعدیل شرط شي به حکم الخبر د خبر د وجنه خبر سره یو صابر علی باندې چیو مونږ یې وکړلو نبی علیہ السلام باندې سلام واچو مسجد نبی کی غاړه ته ډډه والی وا نبی علیہ السلام تل فلذا قم فصلي فانك لم تصلي مون دینه د شوی به وکا به لاړه به وک به راړه به سلام واچو نبی علیہ السلام ته به ولاړ شوی مونږ کنه دی شوی به وک به راړه به ته نبی علیہ السلام نه دی شوی د الله رسول او ما ته خبر را کڅنګ کوم به ته نبی علیہ السلام صحیح طریقه و خدلا دا بار ځکه ولې کو محدثین وای چې ته خبره مکمل یاد شي ولكن يعمل لكن عمل بکول شي په خبر معنی لا وجن په داسې طریقه په خبر عمل کو آیت تغیر به حکم الكتاب چې د کتاب حکم به متغیر نشي فيكون مطلق الركوع چې دا بشي فرضا بحكم الكتاب د وجنا الکه ترجمه خو سر نه کومه کنه مطلق رکوع به فرض وی د کتاب د حکم د وجنا ور کو د وجنا او تعدیل به واجب وی به حکم الخبر د خبر د وجنا قم فصل فانك لم تصلي د وجنا وعلى هذا ويشلي بي